که بچا باندې د غرونو برابر قرض وي او دا وظیفه کوي او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دا یو سنت عمل سره کوي ان شاء الله العزیز که دا قرض د خود د غر برابر وي یا د خود د غر نه بل یو غر داسې غټ وي چې د هغې برابر وي ان شاء الله العزیز الله پاک به په یو څو ورځو کې قرضه دا ختمه کړي ډیر زیات بهترین او ډیر زیات آسان عمل دی نو کوشش کول پکار د محترمو چې مخکې شیر کو چې زمونږ د وجې چاته پیدا وشي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د داسې رحم کوونکي او د داسې مهربانه ذات په نوم باندې چې موږ او تاسو د ځمکې اسمانونه جنت او جهنم د هر څه محترمو دا پیدا کړي دي درود شریف په نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم باندې د هغه په آل باندې په صحابه کرام باندې د هغه په ټولو تابعدار باندې محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا وظیفه ډیره زیاته د قدر وړ او ډیره زیاته بهترینه وظیفه ده په دنیا کې منګورو هر طرف ته محترمو دا مهنګای ده هر طرف ته هر یو انسان دا پریشان دی یو سړی 300 روپۍ دیاړي وکړي 1000 روپۍ دیاړي وکړي نو دی په هغې باندې څه کوي هېڅ هم پرې نشي کولی زمونږ چې محترمو کم بجټ دی دا ډېر زیات کم دی دغه رنګې انکم چې کم دی هغه هم ډېر زیات کم وي ځکه چې یو سړی 1000 روپۍ دیاړي والي دی په هغې باندې څه کوي او دغه رنګې خرچه دا محترمو ډېره زیاته ده دغه رنګې میلمانه کله کله راشي دغه رنګې د پېټرول خرچه شوله د کور 200 لانجې کنجي وي نو داسې حالاتو کې محترمو په انسان باندې به لازمن قرض محترمو دا راوړي نو چې څوک وایي چې الله پاک دې زما قرض دا ختم کړي دا وظیفه دې وکړي او دا عمل دې وکړي ان شاء الله العزیز که د غرونو برابر قرض پرې وي که نه الله پاک به ترې ټولې قرضې محترمو دا ختمه کړي او هر ډېرې زیاتې پیسې ول الله پاک ورکړي دی به راته جوګه شه محترمو چې دی بل چاله ورکوي وظیفې کولو نه مخکې به دا نیت وکړي الله پاک به ماله پیسې راکوي هر ډېرې به راکوي انشاءالله العزیز په هغې باندې د غریبانانو مرسته کوم د محترمو نیت صفا منزل آسان موږ اراده وکړو او سره را وظیفه وکړو انشاءالله العزیز که به تا باندې د غر برابر قرض دی انشاءالله الله پاک به دا ټولې قرضې دا ختموي یاد ساتئ محترمو چې منګه ګورو بچا باندې قرض وي ډیر زیات حیران وي ډیر زیات پریشان وي چل نو ورته چې څه وکم دې قرضونو سره قرض ادا کم کو خرچه وکم نو داسې گمبیر حالاتونه د بچ کېدو لپاره دا وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به زمونږ استاسو حامی و ناصر شي محترم وظیفه دا ده چې کله موږ روټۍ خورو د روټۍ نه مخکې به لاس وینځو خو لاس به اوچه نو نو روټۍ به وخورو د هغې دعا به ووایو او د روټۍ نه بعد محترم بیا به لاسونه وینځو دا کومه سنت عمل دی د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم چې کوم بنده دا کوي یا کومه زنانه دا کوي الله پاک محترم مالدار ساتي دویم عمل سره چې کوم سړی کور ته ځي محترمو کوم سړی کور ته ځي او دا سړی کور ته ور داخل شي او د سلام واچي السلام علیکم ورحمت الله کور کې زنانه وي په هغوی باندې سلام واچي کو نوي ماشومانو باندې دی واچي کو څوک هم په کور کې نه وي په خپل ځان دی سلام واچي او ځان تر بیا وعلیکم السلام دا ووایي نو دغه رنګې دا کوم سنت عمل دی او د هغې نه بعد محترمو درود شریف او دغه رنګې قل هو الله احد دا محترمو درې پېرې ویل انشاءالله العزیز الله پاک به د یو څو ورځو په وظیفې کولو سره پر هغې سنت عمل کولو سره زموږ استاسو حالات دا بهتر کړي که ستاسو زامن دا کور ته راځي ستاسو لوریانې کور ته راځي ښځه راځي تاسو راځئ نو د کور چې څومره ممبر وي څومره افراد وي هغوی له پکار چې په دې باندې عمل وکړي انشاءالله العزیز په یو څو ورځو کې محترمو الله پاک به تاسو مالداره کړي یاد ساتئ محترمو چې څومره چې سنت عمل دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ستاسو لپاره د پیغمبر صلی الله علیه و وسلم په ژوند کې بهترین نمونه ده نو که تاسو حال وکئ زموږ معاشره کې ډیر زیات ناشنا رسمونه دي او دغه رنګې ډیر زیات ناشنا رواجونه دي موږ له پکار چې کله موږ نکاح تړو دا موږ جماعت کې تړو او دغه رنګې کوم چې غم حاضره دا موږ په اجره کې کوو
نو منګه نکاح دا منګ اجره کې تړو او دا غرنګي چې کوم نکاح اجره کې تړو او دا غرنګي چې غم دی دا موږ جمعات کې کوو یا چاته محترمو چې نکاح دا عبادت دی او عبادت دا په جمعات کې پکار دی څومره چې پکې غاڼه سیوا وي دومره پکې ثواب سیوا وي څومره چې غاڼه پکې سیوا وي دا سنت طریقه دا څومره چې ځان لوي په اجره کې وي نو دا سنت طریقې نه خلاف دي نو کوشش محترمو کو چې څومره سنت طریقې دي په ټول باندې موږ عمل وکړو ان شاء الله العزیز الله پاک با زموږ استادو چې کومې د رزق دروازې دي دا الله پاک کولو کی څومره پتا سبحانه قرض دي دا الله پاک ختم کی الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته